نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته او عظیمه شانه ده. تاسو ته پته ده چې د ربیع الاول میاشت شروع ده. د 12 ربیع الاول نه مخکې دا وظیفه چا وکړله. په یو خوږ څیز باندې دا وظیفه وکړله او دغه خوږ څیز یې پې دم کو او بیا یې دغه خوږ څیز یې په چا باندې وخوړو، ماشومانو باندې یا نورو باندې، نو دومره خیر او برکت به الله پاک درکړي، دومره به څه درکړي تاسو له چې پوره کال تاسو ته میلاو شوي نه دي. ستاسو په رزق کې به الله پاک برکت واچوي، ستاسو مال او دولت کې به الله پاک برکت واچوي، ستاسو کاروبار کې به الله پاک برکت واچوي. څومره ناممکن حاجات دي ستاسو نه پوره کېږي دا به الله پاک پوره کړي. څومره ناممکن مشکلات دي هغه حل کېږي نه. ستا ذهن او تصور دا و چې دا نه حل کېږي، الله پاک به انشاءالله العزیز په هر طریقې باندې حل کړي. بس دا وظیفه تاسو کې په یقین سره وکړئ، په اطمینان سره وکړئ، په توجه سره وکړئ. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم چې الله پاک به ستاسو هر قسمه کار دا به په ان پن کې وشکي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، د ربیع الاول مبارکه او ډیره زیاته بهترینه میاشت دا شروع ده. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې هلکه درود شریف شروع کې خو ډیر زیاتې وسوک لاک وسوک 2 وسوک کروڑ پیری وي. نو تاسو هم ځان لپاره درود شریف دا وظیفه کوي. نن چې کومه زموږ وظیفه نه محترم هغه ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. یاد ساتئ 12 ربیع الاول نه مخکې کو چا دا وظیفه وکړله، کوم ترتیب دی، کوم طریقه کار دی او سویمه انشاءالله العزیز دا کو چام ویلې مکمل یقین سره، مکمل توجه سره که چېرته د کاروبار دپاره وی الله پاک بوله بهترین کاروبار ورکړي. داسې کاروبار بوله الله پاک ورکړي چې د انسان په هغې باندې خوشحاله وي. دومره مال او دولت به الله پاک د انسان ته ورکړي چې د انسان به راضي شي، انسان په هغې باندې خوشحاله وي. دغرنګې محترمو دومره ناممکن حاجات چې څومره انسان وي دا به الله پاک ورته پوره کړي. محترمو څومره ناممکن مشکلات وي دا به الله پاک ختم کړي. یاد ساته محترم وظیفه ډېره زیاته عظیمه شانه ده او ډېره د کمال ده. کمال حل کې به هغې چې دا وظیفه وکړي په توجه سره، په طریقې سره، بس صرف 33 پېرې تاسو قل هو الله احد ووایئ. څوک هم دا وظیفه کول غواړي چارندام دې وکړي او د چارندام نه بعد دې راشي په پرسکون ذکر کښېني، درود شریف دی وی 11 پېرې. نو چې کله برابر کو 11 پېرې درود شریف بیا دې د ګوتو باندې وی ګوتو د کم نه ګوتو سرونه دي په دې باندې سورۃ الاخلاص وی 33 پېرې، 100 پېرې دی وی 13 او 3 پېرې 33 پېرې دی وی او بیا دې هغې نه بعد یا باسطو 300 پېرې دی وی یا باسطو یا باسطو یا باسطو دا دی وی. لومبیا سورۃ الاخلاص 33 پېرې او ګوتو باندې او بیا به ګوتو باندې 300 پېرې یا باسطو. که به ګوتو باندې نشي ویلې په تسبیح دی وی یا کاونټر باندې دی وی 300 پېرې یا باسطو ویلې بیا به دغه بیا به د هغې نه بعد درود شریف وي ولې ویلي. بیا به لاسونه اوچت کړي د خپل روغ ژوند دپاره به دعا وکړي یا الله پاکه ما له روغ او بهترین او اعلی زندګي راکړه. دغرنګې د خپل رزق دپاره به دعا وکړي یا الله پاکه رزق راکړي راله، یا الله پاکه دولت راکړي راله، یا الله پاکه عزت راکړي راله. دغرنګې د بیمارونو د نجات دپاره به دعا وکړي. دغرنګې که محبت لرې محبت دپاره به وکړي. مطلب دا شو چې کله دې وظیفه پوره کړه د هغې نه بعد به لاس اوچت کړي او دعاګانې به ډېرې زیاتې وکړي. چې کله دې دعاګانې وکړلې ډېرې زیاتې او د هغې نه بعد لاس مخ باندې راکاږي او چې کوم خوراک مطلب او که تا مټۍ راوړې وه یا د ټاپیانې راوړې وي یا بل څه خوږ څیز او په هغې باندې تا سورۃ الاخلاص دم کړی او یا باسطو تا دم کړی نو دا به راوالې سبا بر کوټې سر ته مرغو ته وشغې. که مطلب تاسو په روټۍ په پوټو باندې تا دم کړي او که تا دم کړي په خوږ څیز باندې دا به ماشومانو باندې تقسیم کړي.
یا کو غټ وي نو څه غټو له ورکه، څه ماشومانو له ورکه. انشاءالله العزیز ډېره زیاته پیدا به کوي محترمو. هغه سړی به کامیابیږي، هغه سړی مشکلات به ختمیږي، د هغه سړي حاجتونه پوره کېږي چې کوم سړی په یقین سره کوي، چې کوم سړی په اخلاص لګیا دی، کوم سړی په توجه سره لګیا دی. بس کلمات د الله پاک دي، نومونه د الله پاک دي، او سوره اخلاص من الله پاک نازل کړی دا هغه سورت دی. محترم څومره په توجه ویلي دومره ډېر زیاته پیدا کوي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.